الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. د مسایلو چې کومه سلسله مونږ شروع کړې ده نن د هغې پنځم نشست دی. دې کې یو مسله مونږ بیانوو، هغه مسله دا ده چې دا ذکر او اذکار د فرضو نه پس بهتر دی او که نه بهتر دي او که نه د سنتو نه پس. نو دا یاد ساتل پکار دي چې د کومو فرضو نه پس چې یا سنت وي په هغې کې د فرضو نه پس هم ذکر او اذکار لکه درود شریف، آیت الکرسي وغیره ویل جایز دي. او د سنتو نه پس هم، خو افضل چې دی هغه دا ذکر او اذکار د سنتو نه پس چې دی هغه ویل پکار دي، افضل دا دي. او د فرض او د سنتو په منځ کې د وظایف او اورادو کولو جواز چې دی، اگر چې بعضې علماو ورکړی دی لیکن بهتر نه دي، بلکې دا به د سنتو نه وروستو کوي، د دې لپاره چې د فرض او د سنتو په منځ کې چې دی هغه اوږده فاصله رانشي. بله مسله دا ده چې یو کس د سهار په سنتو ولاړ وي او جمع ودرېږي، نو دی به څه کوي؟ نو یعنې د ده لپاره چې دی هغه سنت پوره کول دي که نه جمع کې به شریکېږي. علامه ابن عابدین شامي رحمه الله او دغه شانتې نور فقهاو لیکلي دي که یو کس چې دی هغه په سهار په سنتو ولاړ وي او جمع ودرېږي، نو دی به اندازه ولګوي چې آیا که دی سنت کوي نو جمع ترې فوت کېږي که نه فوت کېږي. که نه فوت کېده نو سنت چې دی هغه دې وکړي، او که بالفرض فوت کېده دي نو په دې صورت کې به چې دی کم سینه چې دی په مانځه کې چې دی هغه سنت دي، مثلا سبحانک اللهم، تعوذ، اعوذ بالله، بسم الله دا وغیره دا څیزونه به پرېږدي او په یو آیت باندې به دی اکتفا وکړي او سنت به پوره کړي، به جمع کې به شریک شي. او که بالفرض په داسې طریقه تیم یعنې ثنا او د دې سنتو پرېښودو سره تیم چې دی هغه جمع فوت کېده، نو بیا به چې دی سنت مات کړي او په جمع کې چې دی هغه به شریک شي.